بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر 45 مادة نمبر 45 إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. کله چې معارضه د مانع او د مقتضي راشي نو موږ به رعایت د مانع ساتو. يقدم المانع ترجیب مانع لورکو رعایت به دغه ساتو. نور قصه کو بل تعبیر دی اذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. جانب حرمت له ترجیح ورکو. دا د اصول حدیثم قاعده ده. ځکه دی کې احتیاط وي. دا موږ چې کله کله په یو مسله کې د دوه ائمه رائے نقل کو اختلافي صورتي مثلا د امام صاحب او د صاحبین وي نو اگر چې راجح بالفرض والتقدير د امام صاحب قول شي او هغه کې حلت وي نو بهم فقها لیکي چې احتیاط د صاحبینو په قول کې دی ولی هلته حرمت دی بس ځان ته وساته خبره ختمه. او کله کله ولټیم مطلب صاحبینو بنظمانه حلال امام صاحب بنظمانه حرمتي نو صاحبینو قول ته ترجیم بهم د سی بس شاته دي کو احتیاط دادی چې د امام صاحب قول باندې عمل وشي کو کنه دسي خجی. بل دا هغه صورت کې چې موږ مقتضی لره مقتضی صورتونه را روان دي. بعض صورتونه کې ترجیح مقتضی لې مقتضی له چې ترجیح ورکم خیل دا معنی ساتل کې احتیاط وي. خجی. بل تعبیری اذا تعارض الدلیلان احدهما يوجب الحظر منع ثابتي والاخر يوجب الاباحه يغلب الموجب للحظر. کم چې موجب د منع دی او مغلبه ترجیح ورکو. خجی تعارض چاته ویل کیږي خپل لغوي معنی ده معنی ده دوا شین خپل منس کې مقابل کېدل. اصطلاحي تعریفي تعارض الشيئان اذا تقابلا وتناقضا چې دو شیانو کې تعارض راشي ال چې یو بل سره مقابلي یو د بل نقیض وي. پورا تعریف بداسي وکړو المقابله وشريعه المقابله يعني اصطلاحي تعریف دا ده المقابله بين الحجتين المتساويتين. شکل مقابله راشي په مابین د دوه حجتونو کې دلایلو کې المتساویتین چې دواړه برابر وي ځکه که یو اعلی او بل کمزور او نو به خو د سره تعارض دی نه اعلی له ترجیح ورکو نو تعارض علی چې دواړه دلایل مقابل له مساوی ښه على سبيل الممانعه المقابله بين الحجتين المتساويتين على سبيل الممانعه بطريقه الممانعه فطريقه الممانعه معنى دا فهي تتعرض للحكم لا للدليل بيد حكم دين منکومه یعنی یو معنی د بل د حکم جوړیږي او بل معنی د بل د حکم جوړیږي. اصل کې دا معارضه چی کنه دې کې دلیل سکار نه لري دې کې اصل کې کار د حکم سره حکم نه منما دا قیاس خبرې دي. نور الانوار قیاس او سامی قیاس من بالکل بکی ور تقریبا نن خو یو دی او سباله به دا قبلي ممانعه قسی ورګړي ورته خجی مخکې راځي. اوس مانع چاته ویل کېږي دا خو تعارض شلو به تعارض د پر خپل شرایط هم د منطقو کتابونو کې ویلي تناقض ولا شرایط در تناقض هشت وحدت شرط ده. مانع چاته ویل کېږي معنی نه مراد د یو کار د منع سبب د یو عمل د یو شی د منع سبب د یو شی د وجود د منع سبب د یو شی د جواز د منع سبب دته معنی ویل کیږي. او مقتضی چاته ویل کیږي د یو شی د جواز مقتضی د یو شی د وجود مقتضی. لنډه دا ده والمراد بالمانع هنا المفسده والمراد بالمقتضي الامر الطالب للفعل. مقتضي مراد دا دی چې هغه امر چې هغه طالب د فعل له او معنی چې هغه مفسد دغه فعل له. خجی اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم بيد يقدم ترجمه من وکړه چې لحاظ بد معنی ساتو ترجیب معنی لور کو
یقدم معنا دا نه ده چې زمانه په اعتبار سره به معنی مقدم وي کله زمانه په اعتبار سره مؤخر او مقدم وو خیل به د معنی ساتو دا معنی ده د دې وجنه شیخ محبت الزهيلي رحمه الله لیکلی والمراد من تقديم المانع على المقتدي رعايته هغه لحاظ ساتل دي د معنی والعمل به عمل بمعنی کول دي دون المقتدي باندې وهو مقدم في الرتبه والاعتبار لا في الزمان زمانه کې نه یادو ولا يصح ان يلاحظ ذلك التقديم والتاخير بينهما في الزمان زمانه کې نه ويرجح اعتبار قيام المانع وانتفاع المقتدي ولو كان وجود المقتدي اسبق زمانا مقتدي که زمانه به اعتبار سره مخکیم دي د معنی نه موږ به اعتبار چاله ورکو معنی لره د دې لپاره یو آسان مثال تاسو ته بته د خزي لپاره د خوان گواهی نه صحیح کیږي یو ولک یو سړی دی یو جنې د لپاره گواهی ورکوله قاضي گواه د گواهی او د شانتبل گواهی و امر دیله صرف فیصله نه وکړي فیصله نه مخ کې دی سړی د غجنې سره دی گواه د خپل مدعی سره نکاح مدعی سره نکاح وکړه را صحیح کنه نو قاضي به د دې گواهی په وجه فیصله نه کوي سازین کې دا کنه قضا چی دا پشاند شهادت وی نو ګویا چې نکاح یې ور سره او گواهی ورکوله القضاء من الشهادت وی کنه څنګه چې شهادت کې کوم شرایط یا قضا په وخت کې وي بهرحال دلته اوس مقتضی دا دی چې وای اجنبی له گواہی ورکړي دا گواہی دی معتبر شي معنی دا دی چې نه جی دا خو خزل ده نو معتبر دي نشي نو اعتبار معنی لره دی گواہی به نه قبليږي حالان کې معنی زمانه به اعتبار سره د مقتضی نشاته دی نه رسې پی یعنی مقتضی مقدم دی به موږ ترجیح معنی لور کړي خجی مخ راځي مفهوم د قاعده دا شو کله کله یو کار وی په هغه کې بعضی اسباب د منعی او بعضی اسباب هغه د دواعی داغي هنده کار دی وشي به الفاظ دیگر یو سبب د عدم جواز وی او بل سبب د جواز وی نو موږ به ترجیح عدم جواز ولا لور کوو البته د قاعده دغه شان عام ساتل چې لحاظ به د معنی ساتو ترجیح به معنی لور کوو تر بر خپل شرایط دي کله شرایط موجود وو د قاعده به دغه شان عامي که شرایط نو موجود نو به قاعده دغه شان عام نه ده لنډه ده کله کله بعضی صورتونه کې اعتبار معنی لنی بلکې مقتضی لې باقي کې اول شرط ده چې مقتضی به د معنی نه غټ نه کچری مقتضی د معنی نه غټ وو دغه صورت کې بعد قاعده نه چلیږي به ترجیح مقتضی له رعایت بده مقتضی ساتل شي نو اصل کې علماء درې صورتونه ذکر کړي په مسله کې اې کې اول صورت دا ده چې معنی او مقتضی دواړه مساوي نو بس حکم دا ده اعتبار و معنی لري لحاظ به د معنی ساتو لکه شی مرهون کچری تصرف پکې مرتهن کوي نو مقتضی دا دی چې تصرف دي که شی مرهون کې تصرف راهن کوي یا راهن مثلا خرڅي نو مقتضی دا دی چې بای خپل مال دی نو که خرڅولې شي او معنی دا دی چې حق د مرتهن ور پورې متعلق دی تصرف پکې نشي کولای بس یو شی دی ښه مقتضی موجود دی معنی هم دی چونکه شی یو دی نو مقتضی او معنی دواړه مساوي دي دی وخت کې ترجیح چې د معنی لره ده لہذا راهن پکې تصرف کوي نشي کولای دویم صورت چې معنی د مقتضی نم غټ وي نو چې کله دواړه مساوي ترجیح معنی لره ونه چې معنی پکې غټو رتبه او چته او به خو په طریقه ولا ترجیح معنی لري دغه مثال لکه یو ظالم باچا دی دغه خلاف د بغاوت اعلان کول او د سی صورتحال کې چې دا باغین مغلوبه کیږي یعنی دغه ظالم باچا به ظلم زیته نورم بس زیته کی دلته مقتضی دا دی چې باچا ظالم دی بغاوت وکي
معنی دا دی که بغاوت یو کو کم ظلم وس کې دا هغې نه به نورم زیات کی لکه چین کې بغاوت وکړو مسلمانانو نو پکار بغاوت دغه شان صورت کې هغې نتیجه دا ده کوم علاقه کې د مسلمانانو علاقه کې بغاوت شوی هلته اوس د مسلمانانو په عباداتو پابندي ده روژه کې په زور پې وبس کی منځونه ته نه پرېږدي مدرسې جوماتونه ولا ختم کړه مطلب زیاتې ظلم دی دا ظلم مخکې مخ چې اوس څنګه جوړ شو ظلم مخکې دومره نه نو په دغه شان صورت کې مقتضي دا دی چې بغاوت وکړي خو معنی هغه دا دی چې بغاوت مه کوه نور هم ظلم زیاتوي نو د معنی به ترجیح به معنی لرئ څو صورت شو 2 دریم صورت دا دی چې مقتضي رتبه کې د معنی نه غټ وي نو دا دریم صورت کې به بیا موږ قاعده نه جاري کوو بلکې ترجیح به مقتضي له ورکوو او دا مثال تفریح مخکې تېره شوې وه یو سړی دی بلې وجنې تا سره پټ شو ویلي مو که نه نو که تا نه تپوس وکړي تا سره بلانکې شته دی مړ کومې ته ورته دروغ وایې ما سره نشته نو بس دا جایز ده بلکې پکار ده چې ته داسې وکړي نو دلته یو طرف ته معنی موجود دی چې هغه دروغ نه ویل دي بل طرف ته مقتضي موجود دی هغه د قتل نه بچ که دروغ ووایه نو دلته مقتضي رتبه اوچته ده دروغ ازاله کېږي توبه به وباسي بل دا دغه وخت کې دغه شان صورتحال کې دروغ جایز هم وي نو بس څه خبره نشته دی او که چېرې رښتیا یې ویلې وې معنی یې ترجیح ورکړی وې چې به دروغ خو منه دي بس نه ویم ورته ویم چې همدا دی ناست دی نو بس بیا خو فساد زیات و تاسو رسئ که نه دغه شان د چا په منځ کې صلح کوي او دروغ وي نو دروغ ویل منه دي معنی تقاضا کوي دروغ دی ونه وي او مقتضي دا دی چې مسلمانانو منځ کې صلح محبت پیدا کول لا خو ډېر اهم شی دی نو مقتضي وایي چې دروغ دی وي صلح پیدا کا نو مقتضي منل شي رسئ پې بهرحال اول شرط د قاعدې لپاره دا دی چې مقتضي به د معنی نه په رتبه کې غټ نه وي دا درې صورت دې جوړ شو دویم شرط دا دی چې معنی او د مقتضي محل به یو نه محل به یو وي د معنی او د مقتضي محل به یو وي یو محل کې به معنی وي چې دا دی منع شي او مقتضي وي چې دا دی موجود شي معنی وي ناجایز دي شي او مقتضي وي جایز دي شي دې صورت کې به دا قاعده چلیږي او که چېرې محل یو نه و دوه نو بس پې خو تطبیق کیږي که نه نو معنی به خپل محل کې جاری کو مقتضي به خپل محل کې بې څه ضرورت د دې د چې موږ خامخا معارضه جوړ کړو یو دلیل پکې ختم کړو دې لپاره زموږ کتابونو کې مثال دی یو سړی خپل غلام او د بل غلام خرڅوي ویلي مو که نه نو خپله مبیه او د بل مبیه خرڅوي نو که د چا مبیه خرڅوله هغه بل هغه اجنبي که هغه اجازت ورنکو نو موږ ویلي دي چې د ده په مبیه کې به بیه صحیح شي او د هغه بل په مبیه کې به صحیح نه شي دلته وګورئ عقد یو دی او عقد په دوو محلونو معنی کیږي یو محل د خپله مبیه ده یو محل دا بل مبیه ده نو د هغې لپاره معنی موجود دی چې دا دې خرڅ نه کړي دا بیه دې نافظ نه شي داسې ووایه او مقتضي دا دی چې خپل شی خرڅوي بیه دې نافظ شي خو محل یو نه دی دوه دي نو خپل ځای کې به جاری کو که نه د هغې کې به صحیح شي هغه هغې کې به صحیح نه شي تاسو پوهېږئ البته دلته یو مسله ده مشهوره او موږ قدرې کې ویلې الحمدلله موږ ته تکلیف نه بیع بالحصه دا خو جایز نه ده چې نیمه کې بیه جایز شي نیمه کې جایز نه شي که تاسو ذهن کې موږ ورته ویلي خیار خیار یو قسم و که نه نه مشتری معنی مبیع تفریق د صفقې هم نه ویلې خیار تفریق صفقه نو غږ شي هغه هلته هم دا قیسې کړې وې نو اعتراض پیدا جوړېږي چې یو سړی آزاد او غلام خرڅوي یو سړی کتاب او شراب خرڅوي مال او غیر مال دلته حکم دا دی چې څنګه په آزاد کې بیه نه ده جایز دغه شان په دې غلام کې هم نه ده جایز حالانکې معنی له ترجیم ملاو شوله مکمل محلونه دوه دي آزاد او غلام
غلام کی مقتضی او آزاد کی معنی نه بکاردار محلونه دوړي بیل بیل جاری شي او بیل بیل نه جاری کیږي را صحیح کنه ندی ربارا قاعده دا ذکر کړی د چې اصل کې موږ بګورو چې مقتضی کم محل او د معنی کده معنی محل داسې و چې هغه بیخي د عقد محل ونه نو دې صورت کې با مقتضی کار نه ور کوي دواړه به ناجایز وي لکه دا آزاد شو او دغه شان کتاب او شراب دي نو هغه محل د بیع دی نه یعنی مقتضی کم محل هغه محل دی نه حقیقت کې نه معنی به من د معنی کم محل دی هغه د عقد محل دی نه د عقد نو بس د معنی به منل شي مړه دا تعبیر مزیدار نو من خپل کم تعبیر کړو قدرت کې رضی غو وایو تاسو ماته لګ متوجه شي الته موږ دا سی ویلو کله چې دوه شینو کې بیا کېدله یو کې جایز او یو کې ناجایز و د کم کې چې ناجایز د موږ بدی ته ګورو کچاري فساد قوي او صفقه یو و نو به چا کې چې عقد فاسد دی هغه به متعدی کیږي چا کې چې نه دی فاسد هغه تم دواړه به فاسد دي ویلی مو کنه نو آزاد او غلام کې خوځي کې څه دومره ډیر یار وکشه آزاد کې به د سره کیږي نه شرونه نو فساد قوي دی او صفقه میوه ده دواړه په یو ځل په 100 روپۍ په ور خرڅ کړي دي صفقه یو ور دي اخر کې به خبرو کو نور تاسو پیږئ په نو فساد قوي دي صفقه یو ده نو آزاد کې به فاسده معنی په وجه غلام تمرا متعدی شو لغه کې فاسده او کشری فساد کمزور یو یا فساد قوي خو صفقه یو نه دغه دواړو صورتونو کې به ار یو خپل محل کې کار کوي فساد به کم محل کې به عقد فاسد دی به فاسد حالت به شو بابل بټی کی لکه خپل غلام او پر دې غلام ویلی مو کنه یا مدبر او خالص غلام دا قسم کړي وي به فساد اچھا جی صفقه یو کلی ذکر امام صاحب صاحبین اختلاف صاحبین ویل صفقه یو علی چې کله د هر یو محل لپاره ځان له سمن ذکر نشي تفصیل د سمنو نشي بې دا دوه غلامان دي یو آزاد دی یو غلام دی وای دا دوه غلامان دي په 100 روپۍ دی یو 500 د بل 500 دا بیانونه کی دا صفقه یو ده او کچری تفصیل له سمنو کی دا دوه غلامان در خرڅوم بزر 500 معنی یو 500 معنی بل وصفقه بیل شوی نو وس په دې آزاد کې نه د سی په دې بلکې صحیح ده او امام سے وی نه چې صرف په تفصیل له سمن او سره صفقې دو کیږي نه بلکې ال چکلا کم لفظ صيغه معنی عقد کیږي غم بیل شي دا یو غلام در خرڅوم په 500 دا بل غلام هم در خرڅوم په 500 اوس په آزاد کې نه صحیح کیږي بلکې صحیح کیږي اوس صفقې دو شوي رسې کنه نو زلته کې د امام سے قول غیر مفتابه شي خو احتیاط پکې بهر حل دی خیرم ده کنه دا منګ معنی د وجه نه وایو مخکې راځي هجدا هوشو د دې قاعده لپاره دلیل لقاعده دا د مولسب چې شریعت منع له کمزور ور کړي دومره اوامرو کې نه دي منهیاتو کې کمزور ور کړي دومره مامور به کې نه دي لکه حدیث مخکې موږ ذکر کړو د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دي کان ابو هريره رضی الله عنه يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه کم شي نم چې منع کما نو بس دا غي نزان منع کوي مطلقاً ویلي دي ورپسې وي ما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم کم شي معنی چې امر وکم هغه کار به کوي د خپل طاقت موافق غوري دلته به کې مستطاعتم قید لګولې اول ته نهي کې مطلقاً ویلو معلومه شول چې معنی له اعتبار زیات ملاو شوی دی دویمه وجه معنی چې کنه دا اصل کې مفسده لري کوي او مقتضی چې هغه اصل کې مصلحت او منفعت راولي او مخکې من قاعده ویلې ودرء المفاسد اولا من جلب المنافع
نو درء المفاسد اولاد یعنی معنی له اعتبار ورکول دا اولادي. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، دا د محدثینو قاعده ده. خجیدام وشو تفریعات ولې راشي. مولوی صاحب یو سړی مرض الموت کی اقرار کوي د اجنبي د پاره او د خپل وارث د پاره. دا مسله خو تاسو الحمدلله یاد ده. مرض الموت کی اقرار کول دا په حکم د وصیت کی. نو اقرار د هدايه کی دي چې بس اقرار کوي اجنبي د پاره نو صحیح دي ځکه وصیت د اجنبي د پاره. که اقرار کوي وارث ته پاره نه دی صحیح ځکه دا وصیت د وارث ته پاره. الا لا وصیت لوارث. خو که دواړو د پاره وکړو الک از ما 1000 روپۍ دي اجنبي میات کو هغه او وارث یاد کو هغه دواړو له ور کوي. نو اوس مقتضی تقاضا دا کوي اقرار د اجنبي وصیت اجنبي ته چې صحیح دي شي او معنی تقاضا دا کوي هغه حق د ورثه دی چې وارث ته پاره صحیح نشي نه رسي. نو اوس محلم یو دی ان یو وصیت په یو لفظ سره کړي دا 1000 روپۍ دواړو له ور کوي. نو بس معنی له اعتبار ورکو یو ته وصیت ټیک نشو. بل صورت مثلا ما دی فرمان لکور بکری ورکو دا بکی وسیگی وز زدی کور ته بار بار زم دا مالک خیلی می کنه بغیر د پوس د جینی ناولی شان مالکانی بغیر د پوس بس کور ته وردن نشي کر خپل کرای کور ته ندلته مقتضی موجود دی دا چې وردن نکیږي د کور ته او معنی موجود دی. مقتضی دا دی چې خپل کور دی ملک دی. معنی دا دی چې به دی کې هغه ته ضرر دی هغه خزي زنانه به پکی دلته اعتبار معنی لره دی ترجیح معنی لره نشي وردن نه کېدل. کری معنی د کور ور کړه غلې کینه او کو ورلې نو کرایدار ته وای به ور سره غزما کار وکا چې کله قاضي مو کومه خلکو سره وګوره. یو سړي دوه کسانو لګوایي ور کړه درې متفری یو له گواہی قبل دله اجنبي ویل نه قبل دله مثلا پلاریو یا یزیو نو دو شریکوال دی بچای داوا کړی دا دا وس داغو گواه جوړیږي. یو شریکوال د پلار زویم دی نو دا پلار زوی گواہی خو نه قبلېږي نو دلته معنی ادا دی چې به گواہی دی ټیک نشي. مقتضی دا دی اجنبي د بار گواہی دی ټیک شي موږ ترجیح معنی لور کوو. اذا څنګه تعارض المانع والمقتضی يقدم المانع پدیم پوه شو. بل اهم مسله دام د قدرت ده. تاسو ته پته ده چې په بای په سمانو کې حد کولې شي علم وکړه. به د حد و صورت دي یو دا مکمل پیسې و د برید ورکه کوي مراکوه مشتری ته وي او یو دا چې ورته وي به نیمه راکا نیمه مراکوه یا ورته وي مثلا سلو کې 80 راکا شلو به مراکوه 20% مراکوه دا څه کوي خلک کنه. نو کچری مکمل و ته پیسې پری دي دلته معنی او مقتضی دواړه موجود دي. معنی تقاضا دا مقتضی تقاضا دا کوي چې جایز دي چې به خپل پیسې دی او ته پری خودلې خو معنی وای چې به قاعده دا چې بيع بلا ثمن جایز نه ده. دلته چې پیسې پری خودلې دا خو بيع بلا ثمن شولا کار دا چې دا جایز نشي نه رسي پی. نو دلته د دې صورت کې موږ د مقتضی منو رسي پی او موږ بدا ابتداء تبرو حسابو دا بدانی حساب وګوره ما خبره لګه شان بلا تعبیر او کړه کده سی وته وایو تاسو لږ متوجي شئ. کچری دا په سمانو کې کمی حساب کو نو جایز دي نشي او کدا ابتدایي تبرو حساب کې هدايه کې وای ابتدایي تبرو ده یعنی دا بس تبرو ده سی وایا چې پیسې ته وصول کړي واپس ورکړي دا سیده نو که تبرو حساب کو نو صحیح دي شي رسې په ما خبره شروع کې صحیح نه وکړي خو سم را جوړ کړل. نو مقتضی تقاضا دا کوي چې صحیح دي شي تبرو صحیح ده او معنی تقاضا دا کوي چې خجی الټه شو کنه د صورت داسې جوړ کړي
چې مقتضی تقاضا دا کوي دې صورت کې چې بس دا حد دا کمواله د پیسو بلکې دا پیسې ختمول دا اصل عقد سره ملګری کا گویا عقد بلا پیسو کو او معنی وای جی عقد ک بلا پیسو چې ناجایز کیږي دا هبه مبتدئه تبرع څنګه ده ابتدایي تبرع حساب کوي دلته موږ د معنی منو او موږ هبه ابتدائیه تبرع ابتدایي منو خو نه درنه کوله کچی به وره ګوري کله سره ک د سیمنګو کو چې دا کمواله د پیسې کمی ختم کړلې دا من سمن سره ملحق نو مقتضی تقاضا دا کی چې به پیسې کې کمیږي اصل سمن سره د الحاق کیږي نو چې ختميږي اصل سمن سره د الحاق وشي کنه معنی وای چې نه جی اصل سمن سره الحاق مکوي کوم کړلو به نه جایز کیږي دسی به وکړو چې دا به ابتدایي تبرع او هبه حساب کو موږ د معنی ومنله او کچری پیسې مکمل ختم نه کړي کم یې کړلې 0 روپو بځه 500 راکا سلو بځه 500 را دې صورت کې مولوی سم دا به وسمنګه اصلي پیسو سره ملحق کو گویا چې ابتداءً بیا په دغه روپو شوي څومره چې بقایا پاتې شوي دی وجنه کستاسو ذهن کې منګل تدام ویلیو کچري مبیا کې مکمل پیسې بای پریدي نو کبه مرابحه کوي په کوم پیسو چې بیا شوي دقه بیا دی غیر موافق به مرابحه او تولیه کوي که شفیع شوفه کوي ومقه پیسو به کوي او کچري صورت د حد وی نبی که مرابحه کوي حتی بګوري بسله خسته او 500 روپیو ته پریخي 500 ته ملاو شوی مرابحه کوي نو وای په 500 می خسته په شپته خرڅول تولیه کوي په 500 به خرڅي کې شفیع شوفه کوي هم په 500 باندې به کوي نو ګور دلته وس حد له اعتبار ورکړل شو خجی بل تفری د دوه کسانو دوه چت کور دی دی ولاندې چت دی د بل بر چت نوس پدی بر چت کې دا سکار کول چلاندې والا ته ضرر وی یلاندې دا سکار کول چې بر والا ته ضرر وی د کې معنی مقتضی دواړه جمع شوی مقتضی وی چې خپل ملک کې د څه قسمه تصرف کوي کولې شي معنی وی چې نشي کولې بل ته ضرر دی دی وجنه فقها لیکلي چې د بل اجازه ترڅونی ترغي نشي کولې په دې معنی پوه شو دې قاعده نه څه مستثنیات دي به الفاظ دیگر کله کله مقتضی له ترجیح ورکوي او صورت مې له وکنه چې کله مقتضی قوی ده معنی نه د دوه کسانو شریک کور دی او یو غایب دی یو موجود دی نوز دا موجود محتاج دی دې ته چې د کور کې اوسېږي حالانکه غایب نه اجازه نه دی اخیسته مقتضی دا دی چې بس اوسېدل ولا ټیک دی اوسېدې شي خپل کور دی یې ده بکی معنی دا ده چې چور سره شریک دی غن اجازه نه دی اخیسته نه دی اوسېږي بکی ندلته ترجیح مقتضی له اوسېدل شي ولې د معنی منع ازاله کیږي کنه څومره وخت دا اوسېدل چې هغه را لغه ته وایي چې ته اوسېږي دومره وخت نو کم یو رتبه د چا د شول مقتضی اصل کې تاسو به دې پوه شولې دغه شان ما دی فرمان له شی په اجاره ورکړی څه شی مولا پاریه ورکړی دی دا مون قدرت کې ویلي دای بل چاله په اجاره باندې ورکی بل له پاریه ورکی ورکولې شي کشه داسي چې مستعمل سره بدلیږي نو ویلي مو کنه معنی تقاضا دا کی چې نشي ورکولې مستعیر او مستاجر له ورکړی دی بل لغونه او مقتضی تقاضا دا کوي چې به منفعت او مالک جوړ شوی دی مستعیر یا مستاجر نو دا منفعت او مالک دی قبل چاله دا منفعت ورکوي ورکولې شي نه رسې په دلته مقتضی خیال ساتل شي خدای له چې کله د مستعمل به استعمال سره بدلیږي نه تاسو پوه شولې خداغه صورت دی ګوره تصریح نه شي ښه کوته ویلي صرف ته به استعمال بل نه به بل نه شي ورکولې خجی مخکې راځي قاعده نمبر 46 التابع تابعون التابع تابع چې دی تابعون دا به تابع وي التابع هغه څوک چې هغه په وجود کې د بل تابع وي لکه با د ا تابع وي نو تابعون حکم کې بم دغه تابع وي دا معنی شوله
بل تعبیر د دې التابع ينسحب عليه حكم المتبوع تابع چې د جاری کیږي په بد معنی حکم د متبوع بل تعبیر التابع يثبت له حكم اصله تابع چاته ویل کیږي د دې خپل لغوي معنی دا چا پس شات تلل د چا فرمان برداری کول داغه ما تحت کار کول او اصطلاح کی فقهاو په غنو مانو معنی فقها استعمالي تقریبا څلور صورتونه ول ذکر کوي د تابع تاسو متوجه شي اول نمبر یو شی چې د بل شي حقيقي لغوي او شرعي اعتبار سره جز هغه سره متصل وي یو شی لکه با د اثر حقيقي لغوي او شرعي اعتبار سره متصل وي لنډه دا جزئي نه دا به دغه تابع د دې مثال لکه د حیوان اجزاء د حیوان غوږ خپا لکه چرمن دا حقيقي اعتبار سره متصل دي لغوي اعتبار سره هم دي حیوان سره دغه اجزاونه حیوان دي او شریعت کې دغه اجزا د حیوان له اعتبار ور کړي حتی موږ وایو کنه ژوندۍ حیوان اوز وکټ کول خړل جایز نه دي خجی دغه شان د یوونی څنګه د یوونی پانی دا داغي لغوي شرعي او حقيقي اعتبار سره هغه سره متصل دي اجزاء دي دغه شان په دې دروازو کې چې کومه پټ تاله لګیدلی دا داغي حقيقي لغوي او شرعي اعتبار سره ور سره متصل د جزء دي دغه شان یو ځمکه ده هغه کې چې کوم کانی مانی پراتی کوم خاوري دا داغي جزء دي هغه سره متصل دي تابع دي لنډه ده یو دویم یو شی بل سره با اسرا متصل وی البته جزئی نه خود جز پشانتی لکه دغه چې بچي وشي تازه تازه نه دا بچي دغه وس جز نه دی وس خود جدا شوی دی نه لغوي جز دی نه حقيقي جز دی نه شرعي جز دی خود جز پشانتی دی هم دغه شان د ونی میوي دا ځان له حسابيږي نه لغوي جز څوک جوړي ونه دغه تنه ویل کیږي لغت په اعتبار سره حقیقت کې نه دي ونه ویل شي دغه بیل له شرعي اعتبار سره څوک ونه خرڅ کی میوي د بای خلم ده کنه د قدرت کې مسله ویلو دغه شان دا غمه په ګوتمه کې توجه جی دا بای والا مسله واپس پرې دی که تفریحات کې به بیا راشي میوه دي کنه قصه بنور استو کو ان شاء الله دغه شان د غمه بغوتمه کی دا دغه جز نه دي خود جز په شانته دي دریم صورت یو شی د بل سره متصل وي په د وسب په اعتبار سره به وره یو شی د بل سره متصل وي داسې متصل وي چې خلک یې د هغه د اوصاف نه حساب ایدام تابع دي ناول کم یو چې شی بل سره متصل وي او داغي جز وي یو شی بل سره متصل وي جز نه جز پشانتی یو شی بل سره متصل وي داغي د اوصاف نه حسابيږي دا درې وړه قسمونه چې دي دا تابع دي او بلی مطبوع دي د دې لپاره مثال هري لکه ازمکا او به داغي ونی ازمکا او به پاغي کې آبادی دا ازمکه د اوصاف نه حسابيږي څلورم یو شی د بل سره متصل وي داسې چې د اغینا د اصل شینه फायदा بغیر د دین نه خستل کیږي لکه پټي د بار لاره دغه شان د بو لاره د تالی د بار چابي دغه شان د تلوار توري وغیرہ د بار چکم نیام وغیرہ هغه تاسو په شولې دا څلور قسمه د تابع شو او کسوچ په کو مقصود د ټولو یو دی هغه دا چې دا دویم شی څوک چې موږ تابع جوړو کاغه جز دی که پشان د جز دی کم اوصافونه دی او که نفع دغه بد موقوفه د ټولو صورتونو کې دا تابع د مستقل بنفسه نه دی والمراد بالتابع هنا ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده تابع لوجود غيره فهذا لا ينفك حكمه عن حكم متبوعه تاسو پیږئ مفهوم د قاعده دا شوس چې
اول ځکه کوم تابع استعمال شوی دی التابع نو وجود تی مراد دی وجود د تابع تابعون دویم ځکه چې استعمال شوی دی نه حکم مراد دی نو معنا دا د التابع څوک چې په وجود کې رچا تابع وي تابعون حکم کې هم داغه تابع وي پدې پوه شولو به د تابع جوړېدلو اسباب دی مناسب لکه جز څنګه سبب دی وختي مثال کې ویلو د حیوان خپا سر غوږ دغه شان د تابع جوړېدلو نور اسباب هم دي یو نس دی کله چې نس کې وای چې بلانکې د بلانکې جزئی حسابيږي بس تابع به جزئی تابع به حسابيږي به تسی وایا چې نس کې دغه تابع جوړ کړي بس تابع به حسابيږي لکه مثلا رسول روانه د حدیث نه ثابت راکل چې سړیونه خرڅ کی پاغي کې میوه باقاعده شوی صرف ونه خرڅ کی نو میوه بد بای بیا پکې نه خرڅيږي اتصال قرار خو نشته کنه او کچري لا میوه شوی نه تشغول نه نماز به د ونی خرڅیدلو سره کرستو میوه کیږي هم پکې لاړې خرڅ شولې نو د شریعت د غشان ویلي چې میوه نه شوی بس به ور سره بوټي سره ونی سره متصلي تابع ورله شریعت جوړ کړي نس جوړ کړي دي حدیث وایو لکشن انتظار وکړي دویم لغت دی کله چې لغت کې څوک د چا تابع حسابېدلو بس هغه به تابع وي لکه ازمکه کې ونی موږ ته اتصال قرار وایو یا سره ازمکه خرڅ کې هغه کې کوم شګه مګه کانی دي نام به کې حسابيږي دریم عرف دی نس لغت او عرف کې چې کوم شی د کوم شي تابع حسابېدلو مستا به تابع وینو مثال به تور مانی تالی د پاره چابي دغه شنن سبا موبایل د پاره چارجر د تابع دی څلورم شرط دی شرط دا چې عاقدین باقاعده شرط ولګي چې دا به د مبي سره راکې کور د عالم مثلا سره د دې لیټونو میټونو باقاعده شرط ولګي دا غوا د عالم سره دغه بچی چې کوم ور سره دی نو څلور اسباب شو دلیل د قاعده دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ده قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع چا چې ونی خرڅ کړلې او هغه کې پیوندی شوی و دا بیجنې کنه یو کې دبل چې خاخ ما خو لګي څه وته بوختو کې تعبیر متوي کنه موږ د بوختو کې د څه وایو قلم وته وایو برحال حاصل حدیث تا دی دا کوم چې وختي موږ وعده کړی و کوم د حدیث سلام دی حضرت لیکلي دی خف دغه کې تکمیله کې کچري میوه باقاعده شوی وی سیدا خو به د بای دی ک نه شوی نو د نس نه دا معلومی کې به دا دغه مونو تابع بس کوونه خرڅ کړلې ور سلام خرڅيږي خجی تفریحات او توزغه کړي د دې التابع او تابعون تفریحات په بای کې بیل کیږي دغه شان نور اقرار کې د دې تفریحات دي دغه شان په شهادت کې دي دغه شان دیاتو کې دي نو بای کې واوري یو سړی غوا خرڅ کې دغه په خېټه کې بچي دي نه د غوا خرڅېدل سره بچیم خرڅ شو او یو سړی ګډه خرڅ کې وړای پیدا نو د ګډي خرڅېدل سره وړایم خرڅ شول تابع د جزئی حسابيږي یو سړی ګوتمه خرڅ کې رامن قدرت کې ویلي یا چاله اقرار وکي ادم وکړه نو هغه کې غمیم داخل شلو البته یو مسله اهمه ده یو سړی زمکه خرڅ کې نو من قدرت کې دا سویلیو ونیم بکی خرڅ شوی کچری بیان نه شوی چې ونی به پکې نه داخلي یا داخلي د دې بیان نه شوی نو ونی بکی داخلي کې ویلی مو کنه دا خبره سي مطلقاً نه ده انا مشامل کړي د تاسو تلغه کې دي ونی په دوه قسمه یو هغه ونی چې هغه وچ شوی هغه نام لرګي جوړ شوی دې صورت کې زمکه خرڅولو کې ونه نه خرڅيږي ابد بای وي دا تیرا بار شوخه څلور صورتونه کې یو صورت کې د زمکه بای ونه ته شاملې امنګ مطلقاً د قدرت کې د سیوایو دا صورت تبار شدل تر زمکه بای دغه ونه ته نه شامله کما چې وچه شوی د دې خدا سي مثال لکه سره زمکه خرڅ کې لرګي پکې پراته دي
لرګو ته خو بیا نه ده شامله. دویم ونه داسې ونه ده چې هغه 2 کالو کې دننه کټ کېږي رسۍ پې. نو دې صورت کې که چا ځمکه خرڅه کړله نو دغه ونه پکې نه ده شامله. د دې ونې مثال لکه د فصل دی، د ځمکې سره اتصال قرار نشته دی، لنډه دا ده د رسۍ پې. څه صورت شو؟ دریم صورت ونه داسې او که دغه وخت کې دغه ونه کوم 2 کالو کې دننه کټ کېږي، که دا د بیغ کټ کېدلو طریقې دا وي چې سټې نه خلک راوباسي لکه څنګه چې عام فصلي غني مني او که نه برې د ځمکې د برې کټ کوي، دواړو صورتونو یو حکم دی. دریم پوه شوي که نه پې ښه چې موږ ویل ونه یو هغه ده چې وچه شوي، دویم هغه ده چې نه وي وچه. بیا چې کومه چې وچه هغې باره کې خو مو ویل چې دا بیه کې نه ده شامله. کومه چې نه وي وچه تر و تازه ونه وي، 2 صورتونه 2 کالو کې دننه کټ کېږي که نه، 2 کالو کې دننه کټ کېږي بیه د ځمکې هغې ته نه ده شامله. 2 صورته که بیا د بیخه کټ کېږي او که بره کټ کېږي ورسېدی پې. بیا د دې د تازه ونې دویم صورت چې 2 کالو کې دننه نه کټ کېږي معنی ځمکې سره اتصال وي. اوس د دې بیا 2 صورت دي، یو دا چې د بیخه کټ کېږي، یو دا چې د ځمکې بره کټ کېږي. نو که چېرې د ځمکې د بیخه کټ کېدله نو په دې صورت کې دام حکم د ځمکې په بیې کې دام شامله ده. ښه جي دریم صورت دا شو چې کوم تازه ونه او 2 کالو کې دننه نه کټ کېږي نو هغې کې 2 صورتو، نو مجموعي ته دریم صورت دا شو چې د ځمکې سر نه کټ کېږي دغه ونه، نو دا هم د ځمکې په بیه کې نه شامله. او اخري صورت کم چې موږ قدر کې ذکر کوو چې ونې داسې ونې چې 2 کالو کې دننه کټ کېږي هم نه، تازه هم وي 2 کالو کې دننه کټ کېږي هم نه، او چې کټ کېږي د بیخه کټ کېږي یعنی د جړلو سره ایستل شي. دې صورت کې بیې دې ته هم شامله یو دا به د مشتري جوړېږي. پوه شوئ پې. بهرحال کومه ونه چې وچه شوي بیه د ځمکې هغې ته نه شامله. کومه ونه چې 2 کالو کې دننه کټ کېږي که د بیخه یي که په سري سطح د ځمکه ماني بیه هغې ته نه شامله، هغه به د بایې وي. او کومه ونه چې 2 کالو کې دننه نه کټ کېږي خو په دې ځمکې په سطح کټ کېږي، دې صورت کې هم بیه ورته نه ده شامله، دا به د بایې. او که 2 کالو کې دننه نه کټ کېږي تازه هم وي 2 کالو کې دننه کټ کېږي هم نه او د بیخه کټ کېږي، دا دریم قیده پکې شو. دغه صورت کې به د قدري مسله ده چې اتصال قرار ورسره لري، د ځمکې د بیې سره به ونې بیه هم کېږي او مشتري به ګرځي. رسۍ پې مخکې راځي. باقي دا قصه مخکې مونږ کړې وه د شامي په حواله باندې حضرت فقه الویو کې هم لیکلې ده چې کوم شی به د مبیع جزوي کوم به نه وي، نو د هغې حاصل دا چې عرف کې چې کم شی د مبیع د اجزاو نه حسابېږي، بې الفاظ دیګر د مبیع نوم کم شي ته دا شاملېږي، بس په غیر د تذکرې نه به هم د مبیع په بیه کې هغه ټول داخل وي. لکه سړي کور خرڅ کو بدی کې بیت الخلا وغیرہ ټول رالی. دویم کم شی چې د مبیع سره اتصال لري او اتصال قرار وي لکه امارت او دغه اخري قسمه د ونې. او دریم چې عرف کې د مبیع د توابعونه کم شی حسابېږي، اجزاونه نه ولا مجزا ویل اوس وایو توابعونه کم شی حسابېږي، نو لکه د غاړي ټیرونه وغیرہ، نو بس مبیع بیه به دې ته شاملوي. رسۍ پې اول دا چې اجزاونه او دا چې توابعونه وو. او څلورم نمبر یې دا ذکر کړی دی چې یو شی داسې چې د مبیع نه فایده بغیر د هغې نه اخیستل کېږي، نو بس د مبیع بیه به دې ته شاملوي. او علامه شمعي صرف دې صورتونه ذکر کړي وو چې کله یو شی داسې چې مبیع سره اتصال لري، اتصال د قرار یو، دویم دا چې د مبیع نه فایده بغیر دغه نه اخیستل کېږي، او دریم دا چې عرف کې د مبیع د اجزاونه بس حضرت سے پکې یو زیاتي کړی دی، اجزاونه عرف کې حسابېږي، او موږ ورسې دا ویل چې توابعونه حسابېږي. اقرار لراشي، اقرار کې متابع او تابعون وي. یو سړي چاله د ګوتمې اقرار وکړو قدري مسله ده، هغه مې هم پکې راغلی
یو سړي چاله د توري اقرار وکړلو نو کوم شي کې چې توره ورکوي نیام ورته وي که څه اغم او کوم غاړې ته چې اچي اغم پکې راله او شب قدري سړي ویل ابل ته ویل د ده په شاني ویل دغه ویل زوړ قصابي ویل په کونه کې چاړک دي د نیام په ځای باندې نیام ته شپې خڅو ته وایي چې ته قاش په ځای باندې په کونه کې چاړک دي مخکې راځي دیت ته ورشي چې دیت ته ولې سم مسله من قدرې کې کړې ده چې یو سړي حامله ښځه بله ته وواله او ښځه مړه شوله بې مړ بچی راوغورځېدلو نو دې ښځه مړه شوله بې مړ بچی وروسته راوغورځېدلو دې صورت کې التابع و تابعون صرف د ښځې دیت به د ماشوم نشته ویلي مو که نه ځکه دلته موږ ویلي کیدی شي د دې ښځې مخکې نه دا بچی مړ یو کیدی شي علت یې مړ کړی شک سره شی ثابتېږي نه حقیقت کې د دې څلور صورتونه یو دا چې صرف ماشوم مړ راوغورځېږي دې کې غره ده نصف عشر پنځه اوښان او دویم صورت دا چې ماشوم راوغورځېږي ژوندی وروسته مړ شي پوره دیت یې دی او دریم صورت یې دا و چې ماشوم مړ شي خېټه کې مور هم مړه شي مړ راوغورځېږي صرف د ښځې دیت دی او که ماشوم اول راوغورځېږي مړ هغې نه پس ښځه مړه شي بیا غره او دیت دواړه دي قسم کړی وي که نه بهرحال یو صورت کې التابع و تابعون وګرځېدلو شهادت قسم دغه شان ده یو سړي مطبوع باندې فیصله وشوله په تابع باندې به هم کېږي په ځمکه لانجه ده ما په دې فرمان باندې دعوه کړې وه ستا دا ځمکه زما ده ګواهان مې ستا دا ځمکه صحیح مې ویل که نه تاسو ټول هر څه فرمان باندې ورړوئ ځکه چې ده باندې دعوه اسانه ده بهرحال ګواهان مې راوستل هغو ګواهي د ځمکې ورکړله نو په ځمکه باندې چې قاضي فیصله وکړله ونې هم پکې راغلې التابع و تابعون هم د مدعي شولې پوهېږئ پې البته د دې هم صورتونه دي لږ که چېرې سکوت د ونو نه راغلی او دغه صورت دی ونو باره کې څه نه ویل شوي او که داسې ویل شي دې صورت کې که اوس دا مدعي دوباره راشي دا مدعا علیه او په ونو باندې دعوه وکړي دا زما دي او ګواهانو سره ثابت کړي نو بیا به مدعا علیه ته واپس ورکوي ځکه باقاعده صراحتا فیصله به دې نه وشوي البته که مدعي د ونو او د ځمکو دواړو صراحتا دعوه وکړي بیا قاضي فیصله مدعي له وکړي او بیا مدعا علیه راپاڅېږي دا دوباره دعوه کې بیا نشي کولی ځکه بیا به فیصله وشوله صراحتا شوي تاسو رسئ دغه شان د ضایع کېدلو په باره کې هم د تفریحات شته یو سړي میخه واخیستله او بیا بچی راوړو لا قبضې مشتري نه ورکړې بعد البیع قبل القبضه بچی راوړو بیا دغه بچی یو سړي میخه واخیستله سره د بچی خو تابع دی او بیا داسې وشو چې قبضې نه مخکې را بچی هلاک شو نو بس تاوان په بایې مایې نشته دی مشتري پیسې کمې کې خو تابع دی هدومره ده خيار ولا شته دی وصف فوت شو که مبیالي او که نیلي پوه شولې پې د مستحق هم دغه شان مسله ده